اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت د سجدے دے نو ولی وایو چا چې واورېدو نو سجده به بیا کوي. اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. دا آیت د سجدې نو د دې پورې سجده لازم شو چې واورېدو بیا دوباره چې ویل کېږي نو بیا به نه لازمیږي. بله دغه یوه دا چې کله سبق ختم کو انشاءالله نو بیا به موږ هم کوو. مخکې آیتونو کې تذکره وه د هغه کسانو چې هغوی د الله دپاره هجرت کوي. هجرت یې کړلی د ګناهونو نه هم کړلی، هجرت یې کړلی د ملک یې پرېښودی دی د دین دپاره د الله دپاره. نو الله وایي په دنیا کې به ولهم ښه زندگی ورکو، ښه حالت به وله ورکو، په آخرت کې چې کوم اجر دی هغه ډېر لوی دی د دغې مهاجرینو دپاره، د دغې دین باندې عمل کوونکو دپاره، د الله دپاره هر څه قربانونکو دپاره. دا کم خلق دی الذین صبروا چې دی صبر کړلی، په تکلیفونو یې صبر کړلی، په مشقتونو یې صبر کړلی، د ملک په بدر کېدو باندې صبر کړلی. دارنګې د ګناهونو مقابله کې دی صبر کوي، په دین باندې کلک ولاړلی، ځان یې د ګناهونو نه صبر کړلی، په خپل رب باندې دی توکل کوي. بیا تذکره د دې وه چې څومره انبیا علیهم السلام راغلي نو هغه ټول نارینه وو، موږ به هغوی ته وحي کوله. نو که ته د دې خبرې نه ناخبره نو تپوس وکړه، د علم والو نه تپوس وکړه، د قرآن والو نه تپوس وکړه. هر یو سړي ته دا خبره ده فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تپوس کوئ که نه پوهیږئ. اللہ وہی کتاب میرا لے گل قرآن میرا لے گل واضح دلائل لی پکی دارنگے پدے کے د خیرخواہی خبری دی. قرآن کریم میرا لے گل دے د پارا چے پیغمبر تو خطاب دے چے تبد دے وضاحت کے بیان بکے خلق بپدے بانی پوہا کے د پار دے چے دا خلق پکے سوچ او فکرو کی. مقابلینو د پاره تخویف و چې دی د دې نه یریږي نه چې الله پې عذاب راولي، د دې نه دی یریږي نه چې الله یې په ځمکه کې ورومنډي، الله یې راونیسي د دې په مختلفو حالاتو کې، په سفرو کې، د دې په هغه نور څه کې، د دې په خپلو بسترو کې دی چې په ډډو اوړي راوړي الله به په دې کې راونیسي. دی خپلو ملګرو کې خپلو خلق و سرا کینی پاسی پاگی که بے اللہ راو نسی او دغه سیدا خلق دیر دغه سکیگی ناس پاسی یو بل سره گپ شپ لگے او ناسا پکی یو را پریوزی او مرشی او لاړشي. وس تذکره کوي د دې چې انسانانو که تاسو نه منئ نو دا یو طرف ته دا نور سیزونه دي هغه ټول د الله خبره مني. نو تی ولی نه منې راشه ومانه که نه. الله رب العزت چې څه پیدا کړلي نو داغي سوري دي خی طرف ته بل ګس طرف ته اوړي
الله ته سجدې کوي، د الله تابعدار دي په هر اسمانونو کې چې څه دي، په ځمکه کې چې څه دي، زنده سر دي، ملائک دي، د الله د حکم نه دي تکبر نه کوي، ځان ته غټ نه ګڼي، یریږي د خپل رب نه چې هغه د دې لپاسه دی زورور او کوي دي هغه څه چې دې د کوم حکم کولی کېږي. دارنګې الله حکم کړلی دا خبرې چې لا تتخذوا الهین اثنین، او دوه الهه مه نیسئ، انما هو اله واحد، یقینا ستاسو اله هغه یک یو اله دی، فایای فرهبون، نو خاص زمانه ویریږئ. د اسمانونو د ځمکې خبره کوي، د الله په اختیار کې دي، ځمکه هم اسمان هم، په دې کې چې څه دي دا ټول هم، او د الله د پاره دین دی مضبوط، د الله د پاره دین دی همیشه، د الله د پاره بلنه ده همیشه د پاره لایق. نو چې دین د الله د پاره دی، عبادت د الله د پاره دی، بلنه د الله د پاره ده، او نو فغیر الله تتقون، د بل چا نه بیا ولې یریږئ؟ بیا چې څومره نعمتونه دي تاسو باندې، نو دا د الله طرف نه دي، دا د بل چا طرف نه دي. دا خلک تاسو لګیا بل ته دا کوي، دا پلانکی را باندې دا احسان وکړو، پلانکی احسان وکړو، نه بل چا احسانات نشتی، دا الله احسان دی. ظاهر کې چې سدي بل سړی بس احسان وکړي، لیکن اصل احسان هغه د الله دی. نو چې کله د دې احسان مقابله کې، د نعمت مقابله کې بل شی راشي، ضرر راشي، تکلیف راشي، نو بیا چل کہتا نو بیا الله ته کړنچا کوي، الله ته جاړي، الله ته فریاد کوي، نو الله یې تاسو نه لرې کوي. نو چې الله یې لرې کړي، نو بیا تاسو د الله سره شرک کوئ. عجیبه خلک یې تاسو، یو طرف یا الله دا نه لرې کړي، او چې الله یې لرې کړي، نو نه دا خو پلان کی بابا، دا خو پلان کی، او دا پلان کی، دا خو زما تدبیر کله سو کله سو قصې کې. نو انجام دا شي چې خلک انکار وکړي، کفر وکړي په هغه څه چې موږ وله ورکړلي، نه الله فایده حاصله کوي، زرده چې پوه بشي. دارنګې ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم، ګرځئ دي د هغه څه د پاره، د هغه چا د پاره چې دی نه پوهېږي نه پیژني، هغې د پاره برخې ګرځئ د هغې نه چې موږ له رزق ورکړلی. الله وایي رزق ما ورکړی دی، دا پکې د 11 پکې د بابا، دا پکې نذرانه شکرانه پکې د بابا، دا پکې هغه نور له ورکوي. الله وایي قسم می دی، تپوس به درنه کولی کېږي د هغه څه چې تاسو کم په دنیا کې کم عملونه کوئ، کم دروغ جوړوئ. او بیا ورپسې بله خبره کوي، د خلکو د الله د پاره لونه ګرځول دي، وایي د الله لونه دي، نو بعضې خو صفا وایي لونه دي، کله وایي ملائک د الله لونه دي، او کله دا نور چې دی د الله سره څوک شریکان کړلی، که هغه سړي دي نو د هغې نه ښځې جوړې کړلي، زنانې دې جوړې کړلي، او نو دغه الله د پاره ته وایي لونه دي، او ستاسو د پاره هغه څه چې تاسې غواړئ. او کله چې د لور زیری وله ورکړی شي، نو دی په هغې باندې خپئ، بیا سوچونه کوي، فکرونه کوي، څه چل وکړم، ځان سره وساتم په شرمندګۍ باندې، او کنا په ځمکه کې ژوندی ورخښه کم، ژوندی ورمنډم، هغې تذکره کوي. الله رب العزت وایي ډېر بده فیصله دا خلک کوي، او څوک چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې د هغې دپاره بد صفتونه دي، بد عذابونه دي، د الله دپاره ډېر ښکلي صفتونه دي. الله غالب دی، حکمت واله دی. اولم یروا الی ما خلق الله من شیء، آیا دا خلق نه ګوري هغه څه ته چې الله پیدا کړلی، من شیء د هر څه نه چې دي، هر شی چې دی، یتفیع ظلاله اوړي راوړي سوري د هغې عن الیمین ښی طرف ته، والشمائل او ګس طرف ته، دا سوري اوړي راوړي، دا څوک کوي؟ سجد لله، دا سجده کوونکي الله ته، سجد لله دا تابعدار دي د الله، وهم داخرون او دی عاجزي کوونکي دي الله ته، الله ته عاجزي کوي. سوره دی نو دا سوره معاجزي الله ته کوي. بعضې پکې راغلي د پیغمبر سوره نشته،
اگر سورہ خو خدے هغه خو الله ته سجده کوي، هغه د الله تابع دی. سورہ خو خشه دی دی لګیا دی د پیغمبر سورہ نو هغه دغه سورې ته نه ویلو. دا ته چې کوم سورې ته سورہ وی کوم چې په دې ځمکه باندې وایي دا په ګندګۍ باندې تیرین ګندګۍ باندې تیر شو نه چلو شو څه پلیت شو څه اون خطه پورې څه اون خلینا سب ځان له وچ پوچا دلایل ګوري، دلیل خو نه دی دا سورہ دی خلک پېښ پرېږدي نه چلو شو دی پې که نه سورہ هغه سورہ و مخکې یو ځای کې ما ویلي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو پلار یې ترې اغستی و. څه ورځې چې تېرې شوې څه میاشتې کلونه تېر شو نو مور یې ترې واغسته. سورہ غټ سورہ چې دی نو هغه د پلار سورہ دی، غټ سورہ چې دی نو هغه د مور سورہ دی. بیا دې نه وروستو بل سورہ چې دی هغه د نیکه دی. پلار نشته نو بیا نیکه دی، د نیکه سورہ دی. دا سورہ هم الله رب العزت ته څه ورځې وروستو نو دا مواغس نو تر سره پاتې کېدو. نو دا ټول سوري چې دی دا ته الله لرې کړه. ولې دا د الله د سوري د لاندې دی، دا د الله د پرورش د لاندې دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل استاد نو الله وته سچ وته خودلی نو الله خودلی بل چانه دی خودلی. دا زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې بل چانه زده کړه نه ده کړي. نورو پیغمبرانو باره کې راځي پلان کې هنر زده کو، پلان کې زده کو، پلان کې زده کو. دا څیزونه زده کړلي چا زده کړي نو دا نور پیغمبرانو زده کړلي، لیکن زموږ پیغمبر څه شی نه دی زده کړی د بل چانه. استاد یې نشته دنیا کې چې هغه ته به سره سلوټ کوي په خیر راغلی. پیغمبر هغه ته به خلک سلوټ کوي، هغه ته پاسي، دا هغه به خلک قدر او عزت کوي. په دنیا کې دا بل استاد نشتی. نو هغه چا خبره کړله چې دغه سورې ته اوچت کړه نو دا الله رب العزت وایي څه دی؟ وایي زما خو یو د الله اسره ده بل چا اسره مې نشتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه یو اسره د الله دا بل چا نشتي. ښه ټولې اسرې ته ختمې کړې. د دو فکر او نظر دغه ته چې تلا نړ شي دی به کوي او دا به کوي، پلان کې به کوي، بابا به کوي او دادا به کوي. او نه بابا دادا ټول هر څه ته لر کړه چې نظر صرف په الله باندې بل چا باندې نه. نو یتفیو ظلال واوړي راوړي سوري داغه عن الیمین والشمائل خی طرف تا او غس طرف تا سجد لله سجده کوونکی الله تا، الله د پاره سجده کوونکی دی، الله ته سجده کوي، الله طرف ته سجد لله تابعداری کوونکی د پاره د الله. وهم داخرون او دی عاجزون کی عاجزی کوونکی الله تا. ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص الله تا سجده کوي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي چې په ځمکه کې دي، من دابت د زنده سرونه، والملائکۃ و ملائکم الله ته سجده کوي، وهم لا یستكبرون او تکبر نه کوي. الله ته د سجدې کول نه هغه دا بد نه ګڼي چې دې انسان غټ ګڼي او زه به اوس الله ته سجده کوم. په دې کې څه شرم نشتی. الله ته یو سره سجده کوي دا هو څوک ابلیس ویا زه به اوس د الله په حکم باندې آدم علیه السلام ته سجده کوم. د الله حکم یې نه مانه. یخافون ربهم دا ملائک یریږي د خپل رب نه، من فوقهم چې هغه دی له پاسه دی زورور. و یفعلون ما یؤمرون او کوي دي هغه څه چې دي ته حکم کولی کېږي. ملائک هغه څه کوي چې دي ته کوم حکم کولی کېږي د ځانه نه کوي. چا چې دا خبرې کړلې چې ملائک هغو نه هم ګناه شی دی، جرم یې کړلی چا نه. هاروت او ماروت دي او په ځای کې دي کوهي کې ځوړند شي د جبې نه و. څوک څه وایي څوک څه وایي لګیا دي دروغ وایي، دروغ قصې دي دغه. الله وایي ویفعلون ما یؤمرون کوي دي هغه څه چې ته حکم کولی کېږي. لا یعصون الله دی نافرمانی نه کوي. بل ځای راځي برستو سورۃ مریم کې
کوي دي هغه څه چې دې ته کوم حکم کولی کېږي ويفعلون ما یؤمرون هلته کې هم دی وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین او الله دا خبره کړله حکم یې کړلی او منی صحیح دو الها الهین اثنین چې الها دي دو منی صحیح الها دو نه دي بعضې خلک پکې راغلو هغه وی یو د شر دی یو د خیر دی یو یزدان دی یو یهرمن دی څوک څه وایي څوک څه وایي څوک پکې د امن دی او څوک پکې د شر دی یزدان اهرمن او دې باندې دا نه دي نشتی پکې دو نه دي یک یو الہ دی انما هو الہ واحد یقینا هغه الہ چې دی هغه دی یک یو فیا فرهبون نو خاص زمانه یریږي وله ما فی السماوات والارض خاص دا الله په اختیار کې دی هغه چې اسمانونو کې دی زمګه کې دی وله الدین واصبا دا الله د پاره دین دی مضبوط وله الدین واصبا دا الله د پاره دین دی همیشه دغه دین چې دی دا به همیشه د قیامت تر نږدې پوری وي اف غیر الله تتقون تاسو د الله نه سوا د بل چانه یره کوي وما بكم من نعمت فمن الله او هغه چې دي تاسو باندې د نعمتونو نه نو دا د الله د طرف نه دي څومره نعمتونه چې وړوکې وي که غټ وي دا ټول د الله د طرف نه دي ثم اذا مسکم الضر نو بیا کله چې ورسی تاسو ته تکلیف ضرر ضرور رسی پهلې تجارون نو بیا تاسو الله ته جړه پر یاد کوئ الله ته قرآن چا کوئ ثم اذا کشف الضر عنکم نو بیا کله چې تاسو نه لري کی تکلیف لري کوي نو څوک لري کوي الله اذا کشف الضر عنکم کله چې الله لري کی تاسو نه تکلیف اذا فریق منکم بربهم یشرکون په دغه وخت کې یو ډله تاسو نه د خپل رب سره نور شریکان کوي نو چې کله نعمت ته نو دا بل چاته نسبت کوي کله دې لګیا دی سوال کوي دعا کوي یا الله مال زوی نو کله کله دې په کې ګرځي هم نور پسې هم ځي کنه نو چې کله زوی پیدا شي نو ورکړی چا دی الله ورکړی دې سوی دا ما په وو باباګانو غوښتل وي دا قصې به خلکو کولې په وو باباګانو مې غوښتل او کله کله به داسې و چې هغه زوی به وشو څه ورځې به و مړ به شو نو بیا بل څه وی ما ګوره په وو باباګانو باندې غوښتلی و الله رانه واغس بل څه دی دا نور د کفر هغه ځان له کفر دی شرک دی او دلته کې دا خبر چې کې بیا ځان له غټ د شرک ده کفر ده مطلب دا چې دا باباګان ورکول کوي او الله یې اغستل کوي بل شان وي وما بكم من نعمت فمن الله نعمتونه ټول د الله د طرف نه دي نو کله چې ضرر ضرور رسي نو هغه الله ته بیا تاسو جړه پر یاد کوئ نو الله یې دنه لري کوي نو اذا فريق منكم بربهم يشركون نو بیا اچانک په دغه وخت کې یو ډله تاسو نه د خپل رب سره نور شریکان کوي وای دا مې پلان کې بابا لمن نیول وکنه پلان کې بابا د پنځه د لاندې وما کله سوي نور مختلف الفاظ استعمالي ليكفرون عن جامدا شي چې انکارو کې پاسمان چې مونږ ورکړل دي لا فتمتعون الله ترنو تو ویل کې یو فائدہ حاصله کوي دنیا کې او سهګه سورزه فسوف تعلمون زده چې تاسو په پوه شئ ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا او ګرځي دي د هغه چا د پاره چې دي نه پیجنې نه پويږي نصیبن برخه مما رزقناهم د هغه نه چې رزق ورکړل موږ دیلا تالله لتسالون بالله قسم خامخ تاسو نه تاسو کولای کیږي اما کنتم تفترون دا سبب راکې تاسو کوم دروغ جوړول ای دروغ جوړي مال الله ورکړي دې سوي وای دې مال کې دا دومره حصہ د پلان کې بابا دا یو لسم پکې دا پکې دولسم دا او دا پکې نور د باباګانو حصې دي برخې دي دا لګي کله کوي کله خلک دغه قصې چې دنو دا راوړي نو جمعات ته کلم راوړي وای دا څه دی دا یو لسم انو دا دولسم ده نو دا جمعات ته وېسي چلتي خلک یې وخوري اګه نو هر خبره هر شی هغه د خوراک نه ښه نو چې کله دغه یو لسم دولسم ده دا د الله نه سوا د بل په نوم باندې دا نو دا خالص حرام ده دا د خنزیر نوم بدتر ده دی بیا جمعات ته راوړي
جماعت کې خوري کدا بل شانی دغه الله په نوم باندې یي د غیر الله په نوم باندې نه یي بیا هم جماعت تراوړل هغه من دي جماعت کې خوراک من دی موږ وایو روزه په کې ماته وایي روزه ماتي د پاره علماء لیکلي بهر انتظام وکي مخو غریب مولا خوار مولا مسله سپوري موږ وایو سچې کوي ځان لا کوي نو خبر ادا سیده جماعت کې دغه اجازه تم نشتی مسافر دی هغه جدا خبر دم بعض خلک به پیش کوي حرم شریف کی چیکی او حرم مکی حرم مدنی دا د نور جماعتونو په شان نه دي ښه ټول مسافر یالتا بیا دغه انتظامی دلته انتظام نه دلته سګي کجوره چې اخري جماعت کې حالت کې سب نمخ ته گزار کی دیوال طرف تا جماعت کې غول کې گزار کی اډو کې بوخري اډه کې جماعت کې گزار کی چل کې وسره د جماعت خیال نه سادي دي دیو جنا علماء لیکي د دوله دومره ټیم ورکې چې دی په کور کې رو جماعت کې او راشي مانځلا ويجعلون لمالا او بازي نور خبري پکې مسلې نور چې ګورې دا چې لاټه نور پکې راوځي یو خبره ده یو سړی ویلی کور کې زنانو ویلی سړی ویلی چې کله زما دا کار او شور زبو یو مجمع غلا دا د خدای په نوم باندې ورکوم دا یو نو کله چې آکار وشو نو وس دې سکی دغه شی دا حق د چا دی دا د غریبانو حق دی په کار چې دا غریبانو لور کړی شي دا په مالدار باندې نه کیږي مالدار چې او خړو نو هم ناروا او خړو او دغه کار به مونږ شو دی په ګناګار پاتې شو دا غریب لور کول په کار دی دا د په خپل اولاد باندې نشي خوروله دا هغه چا باندې نشي خوروله چې د نان نفقه په د باندې لازم ده هغه چاله نشي ور کوله مور او پلار باندې نشي خوروله اولاد باندې نشي خوروله خزمای نشي خوروله دغه ته نظر وای نظر چې دی نو هغه د الله په نوم باندې کړل نو جایز دی ټیک ده لیکن ورکه به چاله به ورکه غریب له به ورکه او که غیر الله په نوم باندې نو بیا حرام دی بیا خو هیڅ څوک نشي کړی او بیا دغه مسله مخکې بیان کړو اخو دغه لم نشي ورکو دی سپیتم نشي اچولای هغه له بکند او کني او هغه دغه کې خخ کې لماز به خاور واچي چې شی ونه خوري هغه داسې ګنده شی دی اگر چې تاسو وکوله برنج به تخکاری کوله پولاو به تخکاری و دې حرام دا سي حرام دي چې د خنزیر نم بدتر دی ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألون عما كنتم تفترون فالله قسم خامخا تاسو نو تپوس بکول کی دا هغه څه چې تاسو کوم درو جوړول ويجعلون لله البنات او ګرځي دي دا الله د پاره لونه وې دا الله د پاره لونه دي کله وې ملائکه د الله لونه دي ملائکه له نوم خو د پښتو کې مونږ چوای سوې ملائکه راغلا پرشتہ راغلا الګ راغلا ولې راغې هغه سم مؤنث خو نه دي چې ته راغلا نو دی له نوم خو ده د بناتو نوم ولې خو ده نه ملک راغې د ملائکه نه یو تن راغې ويجعلن لله البنات سبحانه پاکی د الله د پاره ولو ما یشتهون او د پاره هغه څه وای چې دی کوم غواړي دی چې کوم غواړي د پاره دی هغه او د الله د پاره دی لونه ګرځي و اذا بشر احدهم بالانثى کله چې زیر ورکړي شي یو تن ته د دینه بالانثى په لور سره په جنای سره ظل وجهه مسودا نشي مخدد تکتور وهو کظیم او د غم نډکی بل زم بیا راځي سورۃ زخرف کی یتوارا من القوم لوري شوی دا نو بیا خلکو نه پټیږي یتوارا من القوم پټیږي د خلکو نه من سوء ما بشر به د وجه د بدی هغه نه چې دلس زیر ورکړی شي د هغه باندې نو بیا خلک دلته چې کله بچی پیدا شي اولنې لور پیدا شي بیا هم خلک خي زی
مبارکی خلق ورکوي. او چې کله دویمه پیدا شي نو وایي د لور چې تم شا مبارکي اخیستې ده، لور لمسو جنای وایم څوک مبارکي کوي. دا د خلکو خبرې دي، زمونږ په معاشره کې دي. یوه لور پیدا شوه اولنۍ، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا کور والا چې کوم اول پکې جنای پیدا شوه نو دا بختور دی، دا برکت والا دی، الله برکت ته پدی باندې. او چې کله نو اول پیدا شي نو بیا خو خیس داسې عام دغه نه کېږي، لیکن بیا هم خلکو خوښه نه وي. کله چې دویمه پیدا شي نو بیا پکې جګړې، بیا د خواښې او د انګور جګړې. او چې کله دریمه پیدا شي څلورمه پیدا شي بیا خو بیا څه وی بره ورانه، بیا د نور سوچونه کوي، سړی هم خپوي، ښځه به هم خپوي، او د دې وړوکي نیا نیکونه هغه هم خپوي، ټول خپوي. لور پیدا شي نو بیا پکې غم وي، ویري پکې. اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، دا د هغه کافرانو د مکې د مشرکانو د هغه خصلت ته په دې خلکو کې راغله. و اذا بشر احدهم بالانثى، کله چې زیره ورکړی شي یو تن ته د دینه بالانثى په جنۍ سره ظل وجهه مسودا، نو شي مخ د هغې تک تور. وهو کظیم، او دی د غم نه ډک، یتوارا من القوم، پټي د خلکونه، من سوء ما بشر به، د بدۍ هغه نه چې زیره ورکړی شي دله په هغې. ایمسکو علی هون، چې آیا وې ساتي ځان سره په سپکاوي باندې، په ذلت باندې، هم یدسو فی التراب، یا ژوندی ورننه باسي په خاورو کې. الا سا ما یحکمون، خبردار ډېر بد دی هغه چې دا خلک هم فیصلې کوي. للذین لا یؤمنون بالآخرة، دا کسان دپاره چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې، مثل السوء، د هغه دپاره مثالونه دي ډېر بد. ولله المثل الاعلی، د الله دپاره صفتونه دي اوچت. وهو العزیز الحکیم، الله دی غالب حکمت والا. اولم یروا الی ما خلق الله من شیء، آیا نه ګوري دا خلق هغه چې پیدا کړلی الله من شیء د څه شي نه، هر شی چې من شیء هر شی، یتفیع ظلاله، او راوړي سوري د هغې عن الیمین والشمائل، ښی طرف ته او ګس طرف ته، سجدا لله، سجده کوونکي الله ته، هم داخلون دي عاجزي کوونکي الله ته. ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص د الله په اختیار کې دي هغه څه چې سجده کوي، خاص د الله دپاره سجده کوي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي، چې په ځمکه کې دي، من دابة د زنده سرونه، والملائکة او ملائکه هم لا یستکبرون، دي تکبر نه کوي، ځان غټ نه ګڼي د الله د بندګۍ نه. یخافون ربهم، یریږي د خپل رب نه، من فوقهم، چې هغه دي له پاسه دی زوره وره، یفعلون ما یؤمرون، او کوي دي هغه چې دي کوم حکم کولی کېږي. وقال الله ویلي لا تتخذوا الهین اثنین، منیسئ الها چې دوه، او د یو نه چې زیات شي نو دوه شي، نو د دوه نه زیات او بیا نور منه دي. انما هو اله واحد، یقینا هغه اله دی یک یو، فایایا فرهبون، خاص زمانه ویریږئ. وله ما فی السماوات والارض، او د الله په اختیار کې دي هغه چې په اسمانونو کې ځمکه کې دي. وله الدین واصبا، د الله دپاره دین دی همیشه، د الله دپاره دین دی مضبوط. افغیر الله تتقون، تاسو د الله نه سوا د بل چا نه یره کوئ. وما بكم من نعمت فمن الله، او چې تاسو باندې دي د نعمتونو نه د الله طرف نه دي. ثم اذا مسكم الضر، نو کله چې بیا ورسی تاسو ته تکلیف، فإلیه تجارون، نو تاسو بیا الله ته فریادونه کوئ. ثم اذا کشف الضر عنکم، کله چې الله لري کی تاسو نه تکلیف. اذا فريق منکم بربهم یشرکون، په دغه وخت کې یو ډله تاسو نه د خپل رب سره نور شریکان کوي. لیکفرون، انجام دا شي داخله کې انکار وکړي په هغه څه باندې چې موږ ورکړي دي لا. فتمتعوا، نو فیدې حاصل کوي. فسوف تعلمون، زر چې تاسو به پوه شئ. ویجعلون لما لا یعلمون، او ګرځئ دا خلک دا هغه چا دپاره چې نه پوهېږي دي په هغې باندې نصیبا برخې د هغه نه چې موږ رزق ورکړلی دی لا. تالله په الله قسم، لتسألن، خامخا تپوس به کولی کېږي ستاسو نه، ما کنتم تفترون، دا هغه څه چې تاسو د هغه څه باره کې چې تاسو کوم درو جوړول. ویجعلون لله البنات، او ګرځئ دا خلک د الله دپاره لوڼه، سبحانه پاکی د الله دپاره، پاک دی الله د لوڼو نه. ولهم ما یشتهون، او د دې دپاره د هغه څه چې دا خلک یې غواړي. واذا بشر احدهم بالانثى،
کله چې زیر ورکول کېږي یو تن ته د دین بالانثى په جنۍ سره په لور سره ظل وجهه مسودا نشي مخ د تک تور وهو کظیم دی د غم نډک یتوارا من القوم پټیږي د قوم نه من سوء ما بشر به د وجه د بدیاغ نه چې زیر ورکړه شی د پاغي باندې ایمسک والا هون چې ځان سره وسادي په ذلت باندې ام یدسو فی التراب یا ورن اباسی اغل د بچی لرا په خاورو کې الا سا ما يحكمون خبردار ډېر بد دی آسی داخله کم فیصله کوي للذین لا یؤمنون بالآخرة دا کسان د پاره چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې مسلو سودا لپاره مثال نه دی بد ولله المثل الاعلى او د الله د پاره مثال نه دی د الله لپاره صفاتونه دی او چت وهو العزیز الحکیم الله دی غالب حکمت والا الله رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله اللهم لا ذكرك وشكرك So